30 تاریخ باندې چې سپریم کورټ پاکستان یو آرډر وکول د پاکستانیانو د پښتنو د هغو پښتنو چا چې د پاکستان سټیزنشپ کارت والو سره شناختی کارت هولډر والی لخوندو لمندو سره لړونو سره واده کړی وو هغه پښتنو ته قانون یای نادرا سټیزنشپ ایکټ یای آئین پاکستان یای انټرنیشنل ټریټیز یای چې هغه کارت ملاویږي دوی ته د کوم شهر کې له چا سره په کوم ملک کې دوی واده وکړي د واده په بنیاد باندې اوس د پښتنو ته اډر داسې وسوله چې هغه پښتنو ته دغه سټیزنشپ نه ملاویږي مسله دا وسوه چې هغه ته سټیزنشپ نه ملاویدل یو له سوچ فکر ځان ته خبره ده ولی سي اکثره داسې پښتانه دي هغه پیدا شوي پاکستان کې دي اوس خو زه بای برت هم لرم حق لرم دی ماته راکړي بل بای برت کې بعد واده مې سوی د زه لرم حق ماته سټیزنشپ ملاو سي او دونه انویسټمنټ مې کړی د 15 لک پلس انویسټمنټ څوک په پاکستان کې وکوي هغه هم بیا حق لري چې هغه ته سټیزنشپ ملاو سي خو په الحال ورته ګورو مخته څه کېږي حالات موجوده کې سپریم کورټ آرډر کړی دي چې کوم چې د های کورټ پېښور آرډر کړی دي هغه به په الحال سسپند وي هغه آرډر په مطابق به د خلکو ته سټیزنشپ کارت نه ملاویږي الله دې فضل وکړي او الله به فضل خامخا کوي که خدای کوي